بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا ما ته وحی شویدا چې د پیریانو یوې ډلې په غور سره واورېدو بیا لاړل او د خپل قوم خلکو ته وویل مونږ یو عجیب قرآن اورېدلې دی چې نه غلار خلکو ته خی ځکه پر مونږه ایمان راوړې دی او اوس به مونږه هرگز د خپل رب سره څوک نه شریکو. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او دا چې زمونږ د رب شان ډیر لوی او اوچت دی هغه د ځان د پاره سو خزا یا زوی نه دی جوړ کړي. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او دا چې زمونږه ناپوه خلق د الله په باره کې د حق نه خلاف ډېری خبرې کوي. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. او دا چې زمونږه خیال وو چې انسانان او پیریان د الله په باره کې هیڅ دروغ نشي ویلې. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او دا چې په انسانانو کې سخلکو د پیریانو په سخلکو پوری پناه غختلا په دې طریقه هغوی د پیریانو غرور نور هم زیات کړو. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. او دا چې انسانانو هغه ګمان وکړو لکه څنګه چې ستاسو ګمان وو چې الله با څوک رسول نه را لېږي. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. او دا چې مونږه اسمان الټو نو اومولیدو چې هغه د څوکیدارانو نه ډک دی او د شغلو باران وریږي. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. او دا چې اول با مونږه د اورېدلو د پاره په اسمان کې د کېناستلو د پاره سزه مندلو خو اوس چې څوک پټ پټا د اورېدو کوشش کوي نو هغه د خپل ځان د پاره په انتظار کې د شغلې یو ستوري منډي وهون کې مومي. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. او دا چې مونږ په دې نه پوهېدو چې آیا د ځمکې والو سره د سبدي معاملې کولو اراده شوې ده او کو دا غوي رب هغوی ته نه غلار خودل غواړي. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. او دا چې خلق په مونږ کې صالحان دي او سود دینا د کومې مرتبه والدي مونږ په مختلفو طریقو کې تقسیم شویو. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. او دا چې مونږه پوهېدو چې مونږه نه پزمکه کې الله عاجز کولې شو او نه ورلا په تېخت شکست ور کولې شو. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. او دا چې مونږه کله د هدایت تعلیم واورېدو نو مونږ پرې ایمان راوړو
اوس چې هرچا په خپل رب باندې ایمان راوړو نو داغه سربا د حق وهلو یا د ظلم کولو سیر نوي. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. او دا چې په مونږ کې ځینې مسلمانان یعنی د الله حکم منونکي دي او ځینې د حق نه بے طرف دي، نو کوم چې اسلام د اطاعت لار اختیار کړه هغه د خلاصي لار ولټوله، او څوک چې د حق نه بے طرف دي هغه د دوزخ خشاک جوړیدونکي دي. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. او اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا ما ته دا وحی هم راغلی دا کو خلق پنی غلار باندې په مضبوطیا سره تللې نو موږ با په بو خماړو کولې د پاره د دې چې په دې نعمت سره داوی ازمیخت وکړو، او څوک چې د خپل رب د ذکر نه مخ اړوي دا رب هغه په سخت عذاب کې اخته کړي. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. او دا چې جمعتونه د الله د پاره دي نو په هغه کې د الله سره بل څوک مرا بلای، او دا چې کلا د الله بنده داغه د بلنې د پاره ودرېدو نو خلق په هغه باندې د حمله کولو د پاره تیار شو. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې زه خو خپل رب ته आवाज کوم او دا غسرا څوک نه شریکوم. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. ورته وایا زستاسو د پاره نه د نقصان اختیار لرم نه د سخېګړي. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ورته وایا ما د الله د گرفت نه هیڅوک نشي بچ کولای او نه زه داغو د لمن نه بغیر بل د پناه ځای مونږ شم. زما کار د دینه بغیر بل هیڅ نه دی چې د الله خبره او داغو پیغامونه ورسوم. اوس چې هرچا داغو د رسول خبره اونه منله داغو د پاره د دوزخ ور دی او داسې خلک با پاغي کې همیشه اوسي. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. دا خلق د دې خپلې طریقې نه منکیږي تر دې چې کله هغه سیز وویني چې دا غي ور سره وعده کیږي نو دوی ته به معلومه شي چې د چا مددګاران کمزوري دي او د چا ډله پشمار کی کم ده. قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا. ورته وایا ما ته نه معلوم چې د کم سیز وعده تاسو سره کیږي چې هغه نږدې دی یا زما رب داغه د پاره سو وګده موده مقرروي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هغه په غیب عالم دی، هغه هیڅ چاته د خپل غیب خبر نه ورکوي سوا د هغه رسولنا چې هغه د غیب د علم ورکولو د پاره خوښ کړی وي، نو داغو وړاندې ورستو هغه محافظان مقرروي د پاره د دې چې هغه ته معلومه شي چې هغه د خپل رب پیغامونه ورسول او هغه داغوی د پورا ماحول نه چاپېره دی او یو سیز هغه شمارل دی.